بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون وبشر الذين آمنوا او خوشخبری ورکا کسانو ته چې ایمان وروړی دی وعملوا الصالحات او دی کړي دي نیک عملونه ان لهم چې بېشکه د دوی دپاره جنات باغونه دي تجری من تحتها الانهار چې روان به وي لاندې د هغې نه نهرونه کلما رزقوا منها هر کله چې دي ته ورکړی شي ردي جنتونو نه من ثمرة یو میوه رزقا دپاره د خوراک قالو دی بوایي هذا الذي دا هغه څیز دی رزقنا چې موږ ته راکړی شوی من قبل مخکې له دې نه واتو به او راوړلی شي دي ته په دې سره متشابها یو شان څیزونه ولهم فیها او د دې لپاره په دې جنتونو کې ازواج مطهرة بیبیانې دي پاکې کړی شوې وهم فیها خالدون او دوی به په دې کې همیشه وي آیت مبارکه کې ترغیب دی رغبت ورکول دی شوق پیدا کول دی چې کوم خلکو ایمان وروړو نیک اعمال وکړو الله جل شانه یې راضي کو د پیغمبر علیه السلام په عمل باندې عمل وکړو دا په طریقو باندې وچلېدو د ده لپاره الله تعالی جنتونه تیار کړي دي دغه جنت څلور نعمتونه ذکر کړي یو دا چې پای کې نهرونه روان دي هغه جنتونه آباد دي دویم دا چې پای کې قسمه قسم میوې دي او دریم دا چې د انسان دپاره بیبیانې دي څلورم دا چې دا جنتي به په دغه جنت کې همیشه راپاره وي دلته صرف د بعضو خبرو ذکر وشو باقی جنت خو ځان له یو دنیا ده ځان له یو عالم دی آئے کې هو بېشمېره نعمتونه دي چې قرآن کریم صرف د بعضې نعمتونو ذکر شوی دی باقی خو اصل پته والی لګي چې انسان هلته لړ شي او په خپلو سترګو باندې وویني الله جل شانو هغه نعمتونه تیار کړي دي چې انسان د تصور او د سوچ نمبار دي اعددت لعبادي الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ما د خپلو نیکانو بندګانو دپاره هغه نعمتونه تیار کړي دي هغه جنتونه چې سترګو هغه لیدل لري کړي او دارنګې غوږونو د هغې باره کې اورېدل لري کړي یعنې داسې نه چا څه لیدلي دي او نه یې څه اورېدلي دي صرف هغه دي چې د نبي علیه السلام د خولې مبارکې نه راغلي دي او نه د یو انسان په تصور او په سوچ کې د دې باره کې څه راغلی خیال راغلی دی دنیا کې انسان خوراکونه کې خدا د انسان ضرورت دی د خوراک نه بغیر انسان ژوندي نشي پاتې کېدی جنت کې به انسان خوراک کې خو د ضرورت د وجې نه دا نه چې انسان به ګنې وږي وي لوږه به ورته لګي نو ځکه به خوراک کې بل دنیا کې انسان خوراک کې د بدن د قوت دپاره د بدن د نشونما دپاره او بدن کې تازگی پیدا کولو دپاره لیکن جنت کې د خوراکونو د قوت او طاقت دپاره بني دنیا کې انسان خوراکی بطور علاج ہو هلته به دا خوراک بطور علاج نی جنت کې خپل لباس ته دنیا کې لباس انسان اختیاری د خپل ضرورت ته وجې نه یو دا چې ګرمي او سردی په د ګرمۍ نه پې ځان بچ کړي د سردۍ نه پې ځان بچ کړي جنت کې نه ګرمي شته نه سردي شته دی لباس واچي صرف د تزین دپاره ځان ښایسته کولو دپاره
ورنه دانه چې ګنې هلته د انسان ضرورت دی. دنیا کې انسان سوري ته کینی، د پکې د لاندې کینی د ضرورت د وجې نه. جنت کې سوري شته دی خو نور نشته دی، او د نور ګرمایش او تپش نشته دی. نو د جنت هر یو نعمتو دا د انسان ضرورت نه دی، دا نه چې ګنې انسان باید ته محتاج وي، بلکې دا د انسان د مزې دپاره او تسکین دپاره او د تزین دپاره او د جذباتو د پوره کولو دپاره به وي. د دنیا په نعمتونو کې او د جنت په نعمتونو کې ډېر بون او بعید دی، ډېره زیاته فاصله ده، یعنې قیاس کول هم نشو. بل د دنیا دا میوې چې دي دغه نومونه هلتم دي، کم نومونه چې دنیا کې هغه هلتم دي. که دلته انار دی نو هلته هم انار دی، که دلته کجوره ده نو هلته هم کجوره ده. قرآن کریم یو شان څیزونه، د هغې وجه دا ده چې انسان دنیا کې د میوو سره مانوس دی، دی پیژني چې دا پلانکۍ میوه ده او دا پلانکۍ میوه او دا پلانکۍ میوه ده. نو هغه شان میوې هلته هم دي، خو دا به صرف په نوم کې مشابهت دی او په نوم کې یو شانوالی دی. باقي دا میوې وړې دي، لکه د انسان قد و قامت وړوکې دی نو میوه هم وړه ده. هلته به د انسان قد و قامت سیوا وي نو میوه ته هم هغه شان سیوا ده. او دارنګې رنګ روغن او د هغې حجم او ذایقه هغه به ټول بدل وي. او دا ځکه الله جل شانهو د دنیا دا میوې د هغې یوه نمونه ګرځولې ده چې هلته انسان ته دا میوې ناشنا نه لګي چې دا لا کومه میوه ده. دنیا کې هم چې انسان یو میوه نی لیدلې نو دې اجنبیت محسوسي چې دا به څنګه خورمه، څه طریقې سره به خورمه، او چې کوم انسان لیدلی نو مانوس وي ورسره. نو جنت کې میوې دي او دلته هم دي، خو دا صرف په نوم کې دي. وبشر الذین آمنو، او زیری ورکا کسانو ته چې ایمان یې راوړی دی، وعملوا الصالحات، او عملونه یې کړي دي نیکو، ایمان نه پس نیک اعمال اختیار کړي دي. عملوا الصالحات کې تمام شریعت راغی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا الله جل شانو چې د کوم احکاماتو حکم کړی دی، که فرایض دي که واجبات دي، او د کوم خبرو نه منع کړی ده چې هغه مکروه تحریمي دي او که حرام دي، د هغه ټولو پابندي او اهتمامو کې به دا عملو الصالحات دی. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په طریقه باندې به کې دا به عمل صالح وي. نو ردی لپاره ان لهم جنات، یعنی بان لهم جنات، بېشکه ردی لپاره باغونه دي، جنتونه دي، تجري من تحتها الانهار. انسان ته چې جنت به ملاویږي یا د هغې نعمتونه، نو دا ګورئ د دنیا د اعمالو بدل نه دی، دا به د الله تعالی فضل به وي، دا به د الله تعالی احسان چې الله تعالی انسان ته جنت ورکي. بأن لهم جنات تجري، روان به وي دلانې د هغې نه نهرونه، الانهارو نهرونه به روان وي، یعنې هغه سرسبز و شاداب دي. کلما رزقو، هر کله چې دوی ته ورکړی شي، منها ردی جنتونو نه، من ثمرة سمیوه، د میوې نوم یې وانهغسې چې کومه میوه، یعنې هر قسم میوه کیدي چې چا وله ورکي. رزقن دپاره د خوراکو، رزق په معنا د مرزوق سر راځي، خوړلی شوي څیز ته رزق ویل کېږي. نو قالو هذا الذي، قرآن کریم رزق ووایي، د سکلو خبرې ونه کړه چې ګنې صرف د سکلو دپاره به یې ول ورکي، نه د پوره د خوراک دپاره به ورکوي وله، بل انسان به د هغې مالکي. دنیا کې کتره چا میلمه شوې او تا ته خوراک مخې ته کېښودو، ته د خوراک مالک نه، ستا لپاره صرف خوړل مباح دي. جیب کې نشي اچولی، کور ته یې نشي راوړی، او نه بل چا له هبه کولی او هدیه کولی شي، صرف چې څومره خوړی شي هغه مره به وخوري. جنت کې به هر یو نعمت تا ته باقاعده تملیک کېږي، ته به مالک کېږي به. دنیا کې دا مسله ده چې ته چا میلمه شوې نو ته به صرف په خپله خوراک کوې، ته هغه ټایم کې بل چاته نشي هبه کولی نه هدیه کولی شي. لیکن جنت کې به داسې نه، رزقو منها من ثمرة، دی ته به ورکړی شي، دی به مالکان شي، دی چې څومره خوري نو خوړلی شي، څه پابندي او روکتام نشته. قالو دی به وایي هذا الذي، دا هغه څیز دی رزقنا چې راکړی شوی موږ ته، من قبل مخکې ردې نه، یعنې په دنیا کې هم داسې میوې موږ خوړلې وې
نمونه خو بالکل هغه دي، لیکن رنگ او روغنو او دارنګ حجم او خوند هغه دینه بدل دی. یا په جنت کې چې یو ځای کې انسان خوراک وکړو او دای نه پس په بل مجلس کې بیا خوراک غواړي بیا ورته اک ورکړی شي، نو دی به چې دا خو ما اوس لږ ساعت مخکې وخوړو. یا یو جنتي به د بل جنتي ملاقات ته لاړ شي، هغه به ورته همغه شانتې میوې کیږي، دی وایي چې دا خو ما اوس هلته وخوړو، لیکن هغه بل جنتي سره چې دغه میوې دی خوري نو د هغې ذایقه د ده جنت د ذایقې نه بدله وي. یعنې هره پیره چې انسان یوه میوه خوري د هغې ذایقه به د مخکې میوې د ذایقې نه بدله به وي. نو مطلب انسان له بړه نه وخي بوج کېږي او پرې نه. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، وَأُتُوا او رو بړلی شي. اتا یاتی اتیان معنی راتللو روړلو، دلته کې وَأُتُوا یعنې دې ته به راوړلی شي. به دغه شان د ضمیر د رزق ته راجع دی، مرزوق ته. متشابها یو شان سیزونه، په لون کې په رنګ کې به یو شانتي وي خو په خوند کې به یو شانتي نه وي. ولهم فیها ازواج، جنت ورته ملو شو، ښکلي ښکلي باغونه ملو شو، قسمه قسم میوې ملو شوې، د تسکین دپاره به ورته بیبیانې ملاویږي به. د انسان د کور آبادي چې کله انسان بیبي یعنې رشتو کې نو کور آباد شي او ایله انسان مالک شي، نو د کور د آبادي لپاره به الله تعالی بیبیانې به ورکي به. ولهم فیها ازواج، او د دې دپاره فیها په دغه جنتونو کې ازواج بیبیانې به وي، مطهرتون پاکې کړی شوې. دا مطهرتونو معنا صرف پاکې کړی شوې نه، دا معنا خو د مطهورتون هم کیدی شي چې د مجردو نه شي، او دا د مزیدو نه دی. نو مطهرتون معنا ښه پاکې کړی شوې، یعنې ښه پاکیزه به وي. او دا پاکیزګي چې ده دا به خلقتن هم وي او دا به اخلاقن هم وي، ظاهر مو او باطن مو. د ظاهر په اعتبار سره به هم پاکي وي او د باطن په اعتبار سره به هم پاکي وي. باطنی پاکوالی دا دی چې په دې کې به حسد بني، بغض بني، کینه پکې نه وي، چغلي به نه کي. څومره چې اخلاق ذمیمه دي، خراب اخلاق دي، د دې نه به دا بیبیانې پاکې وي. جنگ جګړو د فساد نه او د دشمنو نه او د نفرتونو نه او د یو بل ته د خفه کېدو نه او د احساس کمترۍ نه په نه څه خبره باندې چیړ چاړ کولو، د دا باطني بیماری دي. د دې نه به الله تعالی دا به دې بیمارونه الله تعالی پاکې به کي. او ظاهري پاکوالی به هم وي. ظاهري پاکوالی دا دی چې د هر قسم ظاهري بیماری چې کوم زنانو سره متعلق دي د هغې نه به هم دا بیبیانې پاکې وي. من الحیض والبساق، توکاڼې به نه توکي، د پوزې نه به یې څه نه بهیږي، دارنګې بدن کې به خیرې نه پیدا کیږي، په سر کې به ځناور نه پیدا کیږي، یعنې هغه سپږې به سر کې او خیرې به نه پیدا کیږي به. مجاهد رحمت الله علیه وی لا یبلنا ولا یتغوتنا. دارنګې انسان دا صرف بیبي نه، نارینه به هم داسې وي چې هلته به انسان واړه بول به نه کي او انسان به بی بولم نه کی. دارنګې ولا یلدنا، اولاد به د بیبیانو نه پیدا کیږي. کچرې پیدا کول غواړي نو پیدا کولی شي خو لیکن پیدا کیږي به ان ته نه. دارنګې ولا یبسکنا، د خولې نه به توکاڼې نه توکي، د پوزې نه به ولا یتمخطنا، او دارنګې د پوزې نه به څه نه بهیږي. نو دا ظاهري پاکوالی دی، ظاهري او باطني هر اعتبار سره پاکوالی. مطهرتن ښه پاکې کړی شوی. ام سلمه رضی الله تعالی عنها د نبی علیه السلام بیبي ده. دې د نبی علیه السلام نه تپوس وکړو نساء الدنیا افضل ام الحور العین، جی دا دنیا دا بیبیانې افضل دي او بهتري دي او کنه د جنت هغه چې کوم حورې دي هغه بهتر او افضل دي. نبی علیه السلام فرمایل بل نساء الدنیا افضل من الحور العین، د دنیا دا بیبیانې چې دي دا به د جنت د بیبیانو نه ډېرې زیاتې بهتره وي. او داسې وفرمایلو کفضل الزهارة علی البطانة،
انسان یو دنه کپڑا چولی د جامون لاندې او یو د پاسا چولی وي. انسان کوشش کوي چې د پاسا کپڑا دی مزیدار وي او قیمتي دی وي، خوشنما دی وي، او دنه کارنګي نه خیر د اسم ښکاری نه دنه چې کم بونین انسان چې نا که ډیر قیمتي نه خیر دی او که کمزوري وي نو څه پروا نشته. نبی علیہ السلام کا فضل الزهارت علی البطانه، لکه څنګه چې بهر کپڑا په استر باندې په لاندنه کپڑا باندې بهتر ده، د کرنګي د جنت د دنیا د بیبیانې با د جنت په بیبیانو باندې بهتر وي. بما تاسو کو چې و بما دا سوجه ده د دنیا د بیبیانې ولې د جنت په بیبیانو باندې بهتر دي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلو بصلاتهن وصيامهن وعبادتهن الله تعالی، دی منځونه کړي دي، دی روزي نیسلي دي، دی بندگی کړي ده، عبادت کړي دي. د جنت حورو نه منځونه کوي او نه روزي نیسي او نه عبادتونه کوي. د دې وجې نه الله تعالی به دې له دا اجر ورکړي. البس الله وجوههن النور، الله تعالی به د دنیا د بیبیانې چې دي د دې په مخونو باندې به الله تعالی نور واچي، گویا کې د نور یو لباس به الله تعالی واچي. واجسادهن الحریر، الله تعالی به بدنونو ته دا د حریر د رحمو کپړې به واچي. بیض الالوان، مخونه به تک سپین سپین وي، او خضر الثياب، او شنې کپړې به اچولې وي، او صفر الحلی، او دا زیړ رنگ والا کالی به اچولې وي. او مجامرهن الدر، انګیټې به پرتی وي چې پای کې به عود اچولې شوي، دا انګیټې به د اوسپنې او د پیتلو بني، دا به د ملغلرې د در نه به جوړې شوي وي. وامشاتهن الذهب، چې کمی منګزې دي ردي هغه به د مسالې ني بلکې هغه به د سرو جوړې شوي وي. او دی به وایي نحن الخالدات فلا نموت، مونږ به همیشه همیشه لپاره ژوندی یو، مونږ به مړې کېږو نه. او نحن الناعمات فلا نبعث، مونږ به همیشه تر و تازه یو، په مونږ به مړاوې والې، په مونږ به کمزوري نه راځي، مونږ باندې به کمزوري نه راځي. او ونحن المقیمات فلا نزعن ابدا، مونږ به همیشه دلته مقیم یو، مونږ به سفر نه کو چې ورګه پلار کار زما، ورګه مور کار زما، ورګه پلانکې کار، ورګه پلانکې کار، دا خبرې اترې هلته نشته، همیشه په یو ځای باندې ناست دی. او نحن الراضیات فلا نسخط ابدا، مونږ به همیشه خوشحاله یو، چرې به مونږ ناراضه کېږو نه، چرې به مونږ ناشکري نه کو، او چرې به مونږ ګیلې او شکوې نه کو. توبه لمن کن له، توبه لمن کنا له، خوشحالي د هغه چا دپاره چا دپاره مونږ یو، او وکان لنا، هغه زمونږ دپاره دی. نو نبی علیه الصلاة والسلام دغه بیبیانو څه صفتونه هم بیان کړي دي. عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې جنت د جنت حورې او د دنیا د بیبیانې دی به یو بل سره مکالمه هم کوي. د جنت د حورې چې کله داسې قسمه خبرې وکړي چې موږ به همیشه ژوندی یو، موږ به داسې یو، موږ به داسې یو، موږ به داسې یو، د دنیا د بیبیانې به ورته ووایي، دا به د هغې سردارې وي، دی نه بهتر وي. د دنیا د بیبیانې به ورته وي نحن المصلیات وما صلیتن، مونږ منځونه کړي تاسو منځونه نه دي کړي. او نحن الصائمات وما صمتن، مونږ روزي نیسلې تاسو روزي نه دي نیسلې. ونحن المتوضئات وما توضأتن، مونږ اودسونه کړي دي په دې سردی کې سار وختي په یخو یخو اوبو باندې، او دارنګې په لوړه کې او په باران کې، او تاسو اودسونه نه دي کړي. ونحن المتصدقات وما تصدقتن، مونږ صدقې ورکړي دي تاسو صدقې نه دي ورکړي. عائشه رضی الله عنها فرمایي چې کله د دنیا د بیبیانې کله دا ووایي نو فغلبنا، د جنت هغه حورې به مغلوبه شي او دی به پې غالب شي. نو الله جل شانه داسې قسمه بیبیانې پیدا کړي دي د دنیا د جنتیانو دپاره. یو روایت کې داسې دی، ترمذی شریف کې ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمایي چې هر یو جنتی لبا، یعنی ادنا جنتی لبا الله تعالی 72 زوجتن، 72 بیبیانې به الله تعالی هر یو
ادنا جنتی له الله تعالی ورکی او 80,000 خادم او 80,000 خادمان نوکران به هر یو جنتی سره وي. جنت کې چې انسان د کمی خبرې خواهش لري اول الله تعالی پوره کیبا. ها انسان به بیکار او کمزوري او نامناسبه خواهش بلته انسان نکی. جنت کې انسان د اولاد خواهش لري نو الله تعالی بوله اولاد ورکی. ترمذی شریف کې روایت ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمایي چې المؤمن اذا اشتهى الولد که مومن د اولاد خواهش وکي انسان د قسمه قسم خواهشات کې څوک یې زرغونه کومه پټې کرمه زمینداری کومه څوک بسري څوک څو د چا بلته اولاد هم خواهش کیږي با نو کان حمله ووضعه وسنه فی ساعة کما یشتهی ارس به په یو ټیم کې وشي حمل او د ماشوم پیدا کېدل او فوراً بالغ کېدل دا په یو ساعت کې وشي. جنت ته چې کله انسان داخليږي بل روایت کې داسې معاذ بن جبل رضی الله عنه فرمایي چې یو جنتی کله جنت ته داخليږي يدخل اهل الجنه الجنه جنتیان چې کله جنت ته ځي جردن مردن مکحلینا جردن مراد بغیر ویختو والا په بدن به سیوا ویختنی او مردن امرد بوي. یہ انسان چې کله ګیره راځي کم عمر دی دای نه مخکې ګیره به په مخ باندې راغلی او ګیره به د انسان په جنت کې نه صرف د موسی علیه السلام به ګیره وي. یو روایت کې داسې دي او د هارون علیه السلام ذکر هم راغلی دی. باقی د انسان په بدن باندې به سیوا ویختنی او مکحلینا دا سترګې به قدرتی داسې چې ګویا کې چا پې رانجې لګولې دي او ابناء 30 عمر به د 13 کالو وي او 33 سنتن یا 33 سال په عمر باندې د جنتو نارینه بم د 33 سال وي او زنانه بم د 33 یا د 30 سال بوي. بل دې کله چې هم عمر بوي د هم عمر دو مطلب دي یا خدا چې دا جنت دا بیبیان د جنتیانو هم عمر وي او دې کې کمال مناسبتي ځکه عمر یو وینو دیو بل په خبره باندې وپويږي با یو بل په مزاج باندې وپويږي او یادا چې د جنت دا بیبیان به هم عمر وي. آی کې به مشر او کشرنی مشر اکثر کشرانی بیا لبي او کله کله کشرانی چونکه اغي به حق سیوا غواړي نو ټول به یو برابرۍ یو بل ته پس خيږي نه ټول شکل او رنگ او روغنو او شکل او صورت به ټول یو برابرۍ او د جنتی قد او قامت چې دی دا به د آدم علیه السلام د قد او قامت برابرۍ. دا روایت کې بخاری شریف کې داسې دی چې علی صورت آدم د انسان د حسن به د آدم علیه السلام په حسن باندې وي او قد او قامت به د آدم علیه السلام هغه د قد او قامت برابر وي. د آدم علیه السلام قد کې او 60 ذراعانو بخاری شریف کې روایت دی 60 هاته 60 لاسو او یو لاس چې د پیمایشو 18 انچ دی یعنی یو نیم فوټو. نو د آدم علیه السلام قد گویا کې 90 فوټ شو او پلنوالی چې دی نو دا به ولاسوي نو تقریبا سره پاسه 10 فوټو دا به پلنوالی وي او 90 فوټو دا به د جنتی هغه دنګوالی وي. فرمای ولهم فیها ازواج مطهره اور دې لپاره په دغه جنتونو کې بیبیانې به وي مطهرتن خپا کې کړی شوی. ام سلمہ رضی الله عنها د نبی رسول الله نه تاسو وکړو ویجل بعض اوقات یو زنانه چې دا هغه سو پیری واده شوی وي یو ته واده شي هغه وفات شي بیا بل ته واده شي بیا هغه وفات شي بیا بل تم بلکې خاص کر د نبی علیہ السلام په زمانه کې داسې بیبیان وي چې هغه سو پیری واده شوی دي سالور او 15 پیری. نو بیبي تاسو کو چې دا بیبي په جنت کې بیا چاته ملاويږي. نو نبی علیہ السلام فرمایلو چې دی بیبي له الله تعالی اختیار ورکي چې دغه سالورو کې یا پدریو کې یا په 15 کې 4 سمرو په دې ټولو کې چې کم یو ستا خوښ بس هغه سره بوي. بیا فرمایي چې په دې ټولو کې کم یو دا ډیره خوشاله کړي او اخلاق برابر او اخلاقی لحاظ سره سمو دا بیبي به دغه انتخابو کې هغه سره بوي. او چې کمی بیبیانی دنیا کې نری واده شوی یا کم الکان ودونه نری کړي د دې ودونه با او د دې رشتې با الله تعالی په جنت کې وکي. وهم فیها خالدون
او دی با پدا جنت کے خالدون ہمیشہ بوی خالدون اے دائمون ہمیشہ ہمیشہ را پار بوسیدون کیوی بیا د وتو بسو هغه صورت نی او زیر ورکا کسانو ته چې ایمان وروړي دي او عملونه کړي دي نیکو چې بېشکه دی را پار جنتونه دي چې روان به وي لاندې د هغې نه نهرونه هر کله چې ورکړی شي دي ته دا جنتونه سمیوه د پاره د خوراکو وایي به دي دا هسې دی چې راکړی شوی موږ ته مخکې له دې نه او دې ته به راوړلی شي په دې سره یو شان څیزونه او د دې لپاره په دغه جنتونو کې بیبیانې به وي پاکیزه او دی به په دې کې همیشه وي. بسم الله الرحمن الرحیم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وبشر او خوشخبری ورکا الذین آمنوا آکسانو تا چی ایمان روڑے دے وعملوا الصالحات او دی کڑی دی نیک عملنا ان لهم چې بېشکه د دې لپاره جنات باغونه دي تجري چې روان به وي من تحتها لاندې د هدې نه الانهار نهرونه کلما هر کله رزقو چې دې ته ورکړی شي منها د دې جنتونو نه من ثمرة سمیوې رزقن بطور خوراک قالو دی بوائی هذا الذی دا آسیز دے رزقنا چی منگ ترا کلیشو من قبل مخکد دینا و اتو او دیب تبرول لشی بیہی پدی سرا متشابہن یوشان سیزنا ولہم فیہا اور دیر پارا پدی جنتنو کی ازواجن بیبیانی بوی مطہرتن خپا کے کڑیشوی وهم فیہا خالدون او دیبا پدی جنتنو کی ہمیشہ سیدن کیوی. مخی آیتنو کے دا اللہ جل شانہو دا توحید او دا غد بندگی ذکرو او بیا د نبی علیہ السلام د رسالتو اوس فرمائی چې کم انسان د الله تعالی د توحید اقرار وکړو او دغه بندگی وکړه او د نبی علیہ السلام رسالت یو منو په باندې ایمان وروړو دل الله تعالی څه بدله تیار کړی ده جنت کې به تکم انعام ملاویږي. نو فرمائی چې داسې انسان د پر الله تعالی جنتونه تیار کړی دي او دا جنتونو کې به څلور قسمه نعمتونه هغه به درته ملاویږي. دارنګې د آیت ماقبل سره داسې مروت کیدی شي چې مخکې آیت مبارکه کې د جهنم ذکر او د جهنم د خشاک او د کاڼو ذکر او ویل شو چې دا د کافرانو دپاره تیار کړی شوی دی. دې ته ترهیب ویل کیږي. ترهیب معنا یارولو ډرانه د یارولو مقصد دا چې انسان توبه وباسي که کفر اختیار کړی دی چې د کفر نه توبه وباسي او که ګناهونه کوي چې د ګناهونو نه توبه وباسي. نو د قرآن کریم دا یو انداز دی چې را ترهیب نفس بیا ترغیب ذکر کی د یارولو نفس او د شوق والا او د جذبې پیدا کولو والا سیزونه ذکر کی. ترغیب معنی رغبت ورکولو شوق ورکولو پړه کې امید پیدا کولو جذبه پیدا کولو. دلته کې ترغیب دی چې صرف جهنم الله تعالی نه تیار کړي دای مقابله کې الله تعالی خپل جنتم تیار کړی دی او د جنت قسمه قسم نعمتونه
چې انسان دغه جنت او د نعمتونو د حصول دپاره او په دغه آسره او په دغه امید باندې نیک اعمال شروع کړي او دا ونه وایي چې دا ګنې هسې پابندۍ لري دنیا کې، قرآن وي دا کوئ او دا مه کوئ، پیغمبر وي دا کوئ او دا مه کوئ. دا تا ته هسې نه وایي، د دې په بدله کې به تا ته ډېر لوی انعام ملاویږي. دنیا کې که الله تعالی شراب حرام کړي دي، د دې متبادل الله تعالی ښکلي شراب تا لپاره تیار کړي دي. دنیا کې که الله تعالی د انسانانو دپاره د نارینو دپاره رحم حرام کړي دي، نو هلته ستا لپاره ښکلی لباس د رحمو تیار دی. که دلته تا ته وي چې دا پابندۍ لري دا به نه کوې، نو د دې څه ډېر ښکلی انعام ستا لپاره دی په جنت کې. نو قرآن کریم ترغیب هم ورکي، ترهیب او ترغیب دا دواړه، کله ترغیب ذکر شي ورپسې ترهیب وي او کله ترهیب ذکر شي ورپسې ترغیب وي. بل قرآن کریم کې د جنت ذکر بار بار کی، یعنی چې خبره کی نو جنتو یو داسې باغ ته ویل کېږي چې پای کې په کثرت سره ونې وي او دا ونې آبادې وي او دومره ډېرې ونې وي چې دغه ونو څانګې یو بل سره یوځای شوي یو بل کې ننوتې وي. دومره ګور او آباد او ډک باغ ته جنت ویل کېږي. قرآن کریم دا خبر بار بار ذکر کی چونکہ دا قرآن کریم اول مخاطب عربو او بیا خاص کر مکی والا. د مکی مکرمه په حدودو کې دنه باغات نشتا او کجوری نشتا او انګور نشتا او میوه نشتا دی. اخو دشت و بیابان دی که غرونه دی نو شاړ دی، پای کې هم سونی نشتا او جاړې پکې نشتا دی. او بل زیاتر ریګستان دی، اوبه پکې هم نشتا دی، اوبو کمیر انتهایی. ځای په ځای چې ته کویان وي هغه په خاص ځایونو کې. نو قرآن کریم د جنت خبره بار بار کی چې جنت ستاسو د علاقې په شانتې نه چلته کې به تاسو اوبو پسې ړانده شئ او تاسو به ستوري پسې ګرځئ او هلته کې ونې ګنې نشته. بل عرب به چې کله ملک شام ته لړلو نو ملک شام کې سرسبز و شاداب علاقه را، ونې هم ډېرې زیاتې دي، باغونه هم ډېر زیاتې د کجورو د زیتون او د انګورو او اوبه هم ډېرې بېسیاره دي. نو دوی به یې ته پسخېدل او خوشحالېدل به چې څومره هره بره علاقه ده. بل دا د انسان فطرت دی چې دی شینکي ته ګلستان ته او شین باغ ته ډېر خوشحالیږي. هسې دا زمیندار وځي د چکر به ووخو ړه به لږ کلو شي. نو دا شین باغ شو، شین فصل شو، میوې شوې، دا د انسان په نظر باندې ښه لګي. یو بیمار انسان چې ښه کېږي د هغه لپاره یو علاج دام دی چې دی داسې کلو میدان ته بوځئ چې هلته کې سبزه ډېره زیاته وي او د آب و هوا پاک او صفا وي. نو قرآن کریم د دغه خبرو بار بار ذکر کوي. قرآن کریم کې د جنتو د محلاتو د بنگلو دومره ډېر ذکر نه دی او د باغونو ذکر ډېر دی او د هغې د نهرونو ذکر ډېر دی. د هغې وجې دا چې د انسان شوق او رغبت پیدا شي. خاص کر عربو هغې لوږه او تنده ډېره لیدلې وه او بل بیا به دا چې عربو کې د انور په تندي د پاسه وي، هلته ګرمي هم ډېره سیوا وي، نو سوري هلته نشته. نو جنت وي، نو قرآن کریم وي جنت کې ښکلي ښکلي یخ سوري دي او ښکلي ښکلي اوبه دي او بل هر ځای کې موجود دي. هلته به ځان سره اوبه ګرځئ نه او نه به پیپ بوځئ ځان سره او نه به بتک کې او په ګیلن کې ځان سره به اوبه ګرځئ، نه هر ځای کې تا ته اوبه دستیاب دي. بل غټه خبره ده چې د جنت دا نعمتونه دایمي دي، دا عارضي او وقتی نه دي. دا یاړو څه حد نشته دی، یعنې څه پیمانې نشته چې تر دې حده پورې د دنیا هر یو نعمت که تا سره دی د هغې لپاره زوال شته. هر کمالې را زوالې، فارسی مقوله ده چې د هر کمال لپاره زوال شته. د انور چې سان روخیږي په کمال باندې رواني تر زواله پورې ښه په کمالي، زوال نه پس بیا د انورم زوال شروع شي. بیا انسان چې لویږي قوت او طاقت پکې راځي، د ځوانۍ نه پس بیا بوډاوالي شروع شي، د زوال شو. د دنیا هر یو نعمت دپاره د هر یو څیز دپاره زوال شته. د جنت بنیادی خبره ده چې د هغې د هر یو نعمت دپاره بقا ده. هغې لپاره زوال نشته، هغې لپاره کمیدل نشته، په هغې کې وقفه نشته، هلته کې چوټي نشته دی، شارټیج نشته دی،
دو نمبري نشته هلته کې هلته چې کوم انسان ته سم میلو شو دا به د همیشه همیشه لپاره او دایمي طور باندې به وي. نو فرمایي وبشر او زیر ورکا، بشر خوشخبری ورکا. بشر د تبشیر نه دی او تبشیر د بشارت نه دی. بشارت هغه خبر ته ویل کېږي چې پای سره خوشخبری میلو شي. د انسان د دې بدن د سرمنې ته بشره وي، انسان ته بشر ویل کېږي. ته دا بشر ولې وي؟ د سرمن ښکاري اصل کې. د نورو حیواناتو د مارغانو سرمن نه ښکاري، وزر یې ښکاري، بڼې یې ښکاري، ویښته یې ښکاري. سرمن لاندې وي، د سرمنې د پاسه ویښته وي او بڼې وي. لیکن انسان چې دی د انسان د بدن زیاته حصه هغه سرمن صفا ده او خالي ده. ویښته پېشته خو په کم کم ځایونو باندې بعضې ځایونو باندې. انسان ته بشر د دې وجې نه ویل کېږي. نو بشره د سرمنې ته د کال ته ویل کېږي. د بشارت ته بشارت ولې وایي، بشر ته بشر ولې وایي؟ انسان چې دا خوشخبري ووري نو دا بدن یې تازه شي او بدن یې خاندي. صرف مخ نه خاندي، ټول بدن خاندي. د خوشخبرۍ هغه آثار چې وي، علاماتو د انسان په دې بدن باندې ظاهر شي. د دې وجې نه ورته بشر او بشارت او زیر ورکا، خوشخبری وروا. بشر خطاب د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې اے حبیبا ته د مؤمنانو ته خوشخبری وروا. او دارنګه هر مخاطب ته دی هغه دې بل ته دا خوشخبری ووري. الذین آمنو، خوشخبری به چا ته اوري؟ هغه کسانو ته چې هغوی ایمان راوړی دی. مؤمنانو ته خوشخبری وروا او صرف په ایمان باندې اکتفا نه راکړي، ځکه د ایمان تعلق له سره دی. ځکه ایمان هو تصدیق بالقلب ته وي، تصدیق قلبي ته چې دړه نه الله ومني، یو سره د خپلو صفاتو او پیغمبرو مني او کتاب مني، تمام ایمانیات مني. په دې سره سره به عمل هم پکاري. نو وعملوا الصالحات او دی عملونه وکړي نیکو. عبارت اصل کې دا سره وعملوا الاعمال الصالحات او دیو کی عملونه نیکو، نیک عملونه وکي. ایمان دروړو نه بعدو چې کله د عمل مکراله نو عمل بم کی. یو سړی څنګه ایمان وروړو، د ایمان نه بعد په اسلام کې داخل شو، د باندې څه پابندۍ ولګېدې. دی اوس اعمال کې چې د مونږ ټیم راشي مونږ په فرض شو، چې رمضان راغی روژه په فرض شوه، زکات نه زکات په فرض شو، حدود او قیود په د باندې رالو. دې ته اعمال ویل کېږي. نو عاملو الصالحات او دیو کې نیک عملونه. که یو انسان جنت ته فوراً داخلېدل غواړي، په اول وخت کې داخلېدل غواړي، حساب کتاب پسې فوراً داخلېدل غواړي، بیا به ایمان سره نیک اعمال پکاري. ځکه که چېرې نیک اعمال نشته نو بیا ایمان په بنیاد جنت ته خو به یو پیره ځي، ولیکن فوري داخلي مشکله به وي. خامخا د خپلو اعمالو سزا به خوري نو بیا به جنت ته ځي. نو که یو انسان دا وي چې زه فوراً جنت ته داخل شمه، بیا به ایمان سره نیک اعمال پکاري. او دا یو ډېره غټه دوکه د شیطانو چې انسان بس نیت صفا پکار دی او هر یو مؤمن به جنت ته ځي او عمل ته ضرورت نشته دی. څوک یې الله تعالی په نیک عمل باندې سکي، الله تعالی په منځونو باندې سکي. دا ټول شیطانی دوکې دي، د عمل لاسې مخ اړول دي. وعملوا الصالحات د نبی علیه الصلاة والسلام ته بهلی شوی انسان به څوکي. نبی علیه الصلاة والسلام دا خبر ولې نه کوله؟ الله تعالی په مونځ سکي، الله تعالی په نیکو اعمالو سکي. الله تعالی ته دې خبرو څه ضرورت دی؟ نیت صفا پکار دی. او یاره بس عبادات کارنګې خو معاملات صفا پکار دي، عبادات خیر دی کارنګې خو معاملات صفا پکار دي. دا ټول شیطانی دوکې دي، هر څه پکار دي. مؤمن مسلمان په دې نیکو اعمالو کې حریص وي، دی به چاته ګوري نه، خپل ځان به ټیک کي به. نبی علیه الصلاة والسلام خو د شپې ټوله شپه ولاړ دی، په ولاړه باندې تر دې چې خپې یې وپړسېدې او چې بیبي ورته حضرت دا څه کوې؟ تو خصم بخلی شوې. ناسه وایي افلا اکونو عبدا شکورا، ایا زه د الله تعالی شکرګزار بنده جوړ نه شم چې زه الله تعالی وبخلم؟ د دې مطلب دا چې زه په خوبونو کې شپې تېروم،
مال خو نورم شکر ادا کول پکار چې الله ستا احسان دی ستا انعام ما باندې وعملوا الصالحات او دی عملونه کړي دي نیکو عمل صالح هغه عمل ته ویل کیږي چې په اخلاص سره وي او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې وي کم عمل چې په اخلاص سره نه دی نو دا نیک عمل نه دی دا ریا او دکلاوه ده او کم عمل چې په اخلاص سره دی خو د نبی علیه الصلاۃ والسلام په طریقه باندې نه دی نو دا عمل الله ته خوښ نه دی ځکه الله تعالی ته د نبی علیه السلام طریقه خوښه ده قرآن کریم کې الله سره مینه کوئ نو فتبعوني زما تابعداري وکړئ د نبی علیه السلام تابعداري وکړئ الله ته به نږدې شئ یو سړی د نبی علیه الصلاۃ والسلام د تابعداري او د اتباع نه بغیر الله تعالی ته چرم نشي نږدې کېدی دی به د الله نه دونه لرې کېږي چې څومره دی د نبی علیه السلام طریقه پریزي لرې کېږي او لرې کېږي به نبی علیه الصلاۃ والسلام طریقه هر ادا هغه الله تعالی ته ډېره خوږه ده وعملوا الصالحات او دی کړي نیک عملونه نو بیا ان لهم بان لهم د نیکو اعمال او د ایمان په بنیاد باندې بېشکه دی دپاره لهم یو دی دپاره د علام دپاره د استحقاق راځي یعنې دی ګویا کې مستحقین وګرځېدلو اگر چې جنت به د الله تعالی په فضل باندې ملاویږي د انسان په عمل باندې نه عمل خو د الله حکم دی ځکه مونږ کو لیکن بیا هم الله تعالی به ګویا کې دی مستحقین وګرځي جنات باغونه به وي جنات جمع د جنتون ده او جنتو هغه باغ ته وي چې پای کې ونې ډېرې زیاتې وي او دومره ډېر وي چې هغه ونو کدی کې دننه یو سړی وي نه پکې ښکاري نه د بار نه دومره ډېرې په کثرت سره پکې ونې وي جنت ته جنت ولې وي لأنها تجن من فیها ځکه دا جنت پټوي هغه چا لره چې څوک په دې کې دننه دی لأنها تجن من فیها دا جیم نون چې په کم لفظ کې مراشي آئے کې د پټولو معنا پرته وي میجن په عربی کې ډال توي نو په ډال سره خلک ځان پټي جنون لیونتوب توي دا جنون یو پردی چې په عقل باندې راشي جنین هغه ماشوم توي چې لا پیدا شوي ني نغم پټوي جناتو ته جناتو لیدام پټوي نو دی جیم نون کې د پټولو معنا پرته ده نو جناتن باغونه جناتن جمع روړه یو باغ نه دی یو جنت نه دی جنتونه دا الله تعالی و پیدا کړی دي الله تعالی و جنتونه پیدا کړی دي ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي آی کې اولنی جنت جنت الفردوس ته او دا د ټول اعلی او چت جنت ته او د دې چت چې دی ا د الله تعالی عرش ته د الله تعالی عرش ته نږدې جنتو دویم نمبر جنت عدن دی بیا دریم نمبر جنت النعیم دی څلورم نمبر دارالخلد پنځم جنت المأوا او شپږم دارالسلام اوم علیین او یا علیون دا و جنتونه الله تعالی پیدا کړی دي او دا واړه په درجاتو کې برابر نه دي د هر یو جنت درجات او مراتب هغه د بل جنت نه اوچت دي نو اعلی درجات والا مراتب والا هغه جنت الفردوس دی او کم نه کم مرتبه والا علیین دی انسان چې عمل کی او کوشش کی او دعا کی دیر جنت الفردوس لپاره کوشش دیم کی او دعا دیم کی او د الله د ذات دی امیدوم لري دا نه چې رزه سي مازه څنګه ما بدغه معمولی جنتم خرینا د الله نه لوی امید ساته د الله رحم او کرم ته ګوره ډیر مهربان ذات ته الله به ټول له ان شاء الله تعالی هغه جنت الفردوس ورکی با ا کمیږي نه پای کې زیګنی تنګيږي چې دا دومره خلق به کم خازي الله جل شانه سره زید ډیر زیات ته هغه کمیږي نه نبی علیہ السلام یې لکه عمل کې اعتدال کوي په اعتدال سره عمل کوي نبی او فرمایلو وی الله تعالی په اجر ورکول ستړي کیږي نه تاسو وستړي شئ الله تعالی په اجر ورکول نه ستړي کیږي نه سره کمیږي بلکې تاسو وستړي شئ بیا باندې شي کولې باقي چې سونه کولې شي نو کوا الله اجر درکې بدله نو دا جنت کې ځان له مراتب دي د اعلی جنت سوال او د اعلی جنت او دعا او د الله د جنت د اعلی نه اعلی جنت او غي امید ساتل پکار دی او د الله نه توقع ساتل پکار دی نو تجری من تحتها الانهار
روان بوي لاندې د هاینا نهرونه من تحتها اي من تحت اشجارها دای د ونو د لاندې به الانهار نهرون رواني د ونو د لاندې نه مراد دا نه چې ځمکه کې رواني مراد دا چې په دې ونو کې دنه به نهرونه بهیږي باقاعده دا نه چې اوبه یو ځای کې ونې بل ځای کې او هلته به ځان له بیا بېګا وي د شپې مې نمبر دی 3 بجې دا نه چې شپې 3 بجې نمبر دی باغ له ځان رسوه په دې جمعې کې به څوک 3 بجې ځي هلته کې نمبر هلته نشته جنت آباد ځای دی نهرونه بالکل دنه پکې روان دي بهیږي پکې هغې کې د اوبه کولو ضرورت نشته دی یا من تحتها من تحت قصورها جنت کې چې کم محلات دي او کم بنگلې دي هغه بنگلو کې لاندې اوبه روانې دي د لاندې یو مطلب دا چې مخې ته اوبه روانې دي هر ځای کې اوبه موجود دي یا دا چې دا بنگلې داسې کیفیت سره جوړې شوي دي چې د فرش د لاندې اوبه بهیږي او د اوبو د پاسه فرش دی او دا فرش بیا د شیشې دی گویا کې اوبو کې ناست دی الانهار نهرونه انهار جمع د نهر ده او یا د نهرون ده نهر خو نیر ته ویل کېږي چې کوم کنده ده دې ته نهر ویل کېږي دلته ذکر د انهار دی مراد ترې نه اوبه دي یعنې ماء الانهار هغه اوبه روانې دي نیر خو دې کندې ته ویل کېږي او مراد ترې نه هغه اوبه دي نو ماء الانهار بل جمع راوړه ځکه نیر یو نه دی د اوبو ځان له دی د پیو ځان له دی د شهدو ځان له او د شرابو ځان له کلما رزقو کلما هر کله یعنې کل وقت په هر وخت کې او کلما یې راوړو دا کار به بار بار کېږي رزقو چې دې ته ورکړی شي من هر دې جنتونو نه من ثمرة یو میوه ورته ورکړی شوه که ارنګه میوه ده لکه جنت کې یو قسم میوه خوده نه رزقن بطور رزقو دا د خوراک دپاره دې ته ورکړی شوه قرآن کریم رزقو وی جنت کې به جنتیان مخدوم بوي دی به ځان له خوراک په خپله نه رالي دله به هر څه ورکولی شي دی به صرف خوري او تلذذ به حاصلي به جنتي به په خپله ځان له تیاري نه کړي او نه به ځان له په خپله رالي او نه به ځان ته په خپله اچي اچولو والا راوړلو والا تیارولو والا هغه نور خلق دی د جنتي کار دا نه دی او نه به بیبیانې جنتیان له تیاري کړي یعنې هلته به بیبیان هم کارونه به نه کړي اخولو پخولو وینځلو او دارنګې دا ځای جارو کولو دا خدمات د زنانو نشته دا دنیا کې دی وکړو دا یې بدله به دې ته سبا قیامت کې په جنت کې ملاویږي نو هغې ته به هم هر څه تیار ورکولی شي او نارینو ته به هم هر څه تیار ورکولی شي رزقن بطور رزقو نو دی به څه قالو دی به وایي هذا الذي دا عصی دی رزقنا چې موږ ته راکړی شوی و من قبل مخکې ردینا من قبل دو مطلب لري یو دا چې موږ دنیا کې هم دا میوې خوړلې وې دا خو بالکل هغه شانتي دي او یا دا چې په جنت کې موږ د دې نه مخکې خوړلې وې لکه یو جنتي یو ځای کې خوراک وکړو چې بل ځای ته لاړو هلته کې بیا ورته هغه میوې میلاو شي دی وایي چې دا خو ما اوس وخوړو نو دا دواړه توجیحات ټیک دي لکه دنیا کې چې کومې میوې دي نو دا شان میوې هلته هم شته خو صرف نومونه به یو شان دي لکه دلته هم سیو دی هلته به هم سیو وي دلته هم انګور دی هلته به هم انګوري دلته هم کجوري دی هلته به هم کجوري وي خو صرف نوم یې دی باقي ذائقه خوند او جسامت او حجم دا به یو شانتي نه وي د دنیا میوې وړې دي هغه به غټې وي دا یو شان خو ذائقه ده دا ذائقه بل شانتي وي ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دا دنیا کې کمی میوې دي او جنت کې کمی دي نو دا الا الاسامی دا صرف نمونو کې یو شانواله دی الا الاسامی په نمونو کې صرف برابرې دی باقی ذائقه او حجم او جسم او خوندونو کې یو شانوالی نشته یا که جنت کې شي نو جنت کې انسان په یو ځای کې خوراک وکړو هغه خوراک ورته بل ځای کې بیا میلاو شو نو دواړه به یو شانتي نه وي شکل خو به یو شانتي لیکن ذائقه به هلته بدله وي ووتو به ووتو او دې ته به راوړلی شي به دغه میوې سره دا مرزوق سره متشابها یو شان سیزونه یعنې دې ته به یو شان سیزونه ورکولی کېږي نو دا به صرف په شکل کې یو شانتي وي یا په حجم کې به یو شانتي وي لیکن خوند او ذائقه به هغه یو شانتي نه وي قرآن کریم بیا اوتو وي دې ته به راوړلی شي
یو جنتی او په خپله نه چې ځان له راوړي اډر ورکولو له به هم نه ځي هر څه ورته مخامخ موجود دي متشابها فی اللون په رنګ کې به یو شانتي وي دا نه چې کنې په ذایقه کې به یو شانتي وي باقي جنتی چې په جنت کې سم وړیا ورته ملاویږي دې ته هر څه ورکولی شي که د یو انسان چاهت او د یو انسان بل څه تړه غواړي هغه ته ملاویږي به بخاری شریف کې روایت دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنت تذکره وکړه چې جنت کې به هر څه وي یو دیهاتی ناستو هغه دیهاتی وي چې جنت کې به زه غنم کرم نو غنم به پکې وي نو نبی علیہ السلام د جنت یو واقعه بیان کړه چې یو جنتی به الله جل شانه ته وي چې زه کرونده کوم زمینداری کوم نو الله تعالی به وایي چې خدای بنده دا تا ته په جنت کې چې سملو شو دا کافی نه ده ستا لپاره هغوی نه چې زما اړه غواړي چې کرونده وکړم نو الله تعالی به ورته وایي چې ستا خو څوک مړولی نه شي چې ته لا دلته کې هم کروندې کوې خیر ځمکه مخامخ واړولی شي غنم به وکرلی شي فورن په لږ ساعت کې به غنم روخیږي او په لږ ساعت کې به غوري بلی شي او دومره ډېر غنم به وشي که مثال الجبال په شان د غرونو دومره الله تعالی ورته واله ده چې کله دا خبره نبی علیہ السلام وکړه نا دیهاتي وخاندلو وجې دغه سړی خو به یا قریشي وي او یا به انصاري وي وایي ځکه قریش هم زمیندارۍ سره مینه کوي او انصار هم زمیندارۍ سره مینه کوي نبی علیہ السلام وخاندل خو سم ډېر وخاندل د بخاري شریف روایت دی نو یو سړی به هلته کې دا غواړي چې زه غنم کرمه څوک وایي چې په اس باندې سورلي کوم څوک وایي دا څوک وایي دا نو که د چا خواهش کېږي نو باقاعده پوره کېږي به خو هلته به انسان ګنده خواهش به نه کړي کمزورې خواهش به نه کړي هغه یوه محاوره مشهوره ده هغه یو سړی د سګرټو شوقي زه به دلته سګرټ څکوم جنت کې به سګرټ وي د مولانا صاحب ورته یو سګرټ خو شته خو بلونه به جهنم ته ځي ځکه جنت کې کوئی اور نشته دی نو بلی به یې کم دی کې نو بس جهنم ته به خامخا ځي بیا نو ولهم فیها ازواج اور دې لپاره په دې جنت کې ازواج بیبیان دي مطهرة پاکیزه جنت کې هغه پاکیزه بیبیان دي کې لږ ذکر ډېر دی انشاءالله سبا کې به وکړو او زیر ورکا کسانو ته چې ایمان یې وروړی دی او عملونه یې کړي دي نیکو چې بېشکه دې لپاره باغونه دي چې روان به لاندې آینه نهرونه هر کله چې ورکړی شي دې ته د دې جنتونه یو میوه د پاره د خوراکو وایي به دي دا هغه څه دی چې راکړی شوی موږ ته مخکې له دې نه او دې ته به راوړلی شي په دې سره یو شان څیزونه او د دې لپاره په دې جنت کې بیبیانې دي پاکیزه او دې به په دې کې همیشه وي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين إن الله لا يستحي بشك الله تعالى حیا نکوي ان يضرب دا چې بیان کی مثلا ما یو مثال بعودة دماشی فما فوقها پس یاد ددینا فاما الذین آمنوا پس هر چې ها کسان دي چې ایمان وروړي دي فیعلمون پس دی پوهیږي انه الحق چې بېشک دا مثال حق دی من ربهم د خپل رب د طرفنا واما الذین کفروا او هر چا کسان دي چې کفر یې کړی دی فیقولون پس دی وایي ماذا سشی دی اغا اراد الله چې اراده کړی د الله تعالی بهذا پدی سرا مثلا د مثال
یضل به کثیرا گمراه کوي په سبب د دې مثال سره ډیر خلق ويهدي به او هدایت ورکوي د دې په ذریعه سره کثیرا ډیر خلقو ته وما یضل به او نبی لاری کوي په دې سره الا الفاسقین مگر نا فرمان خلق لرا مخکی آیت مبارکه کې کافران تا مشرکان تا چیلنج ورکړی شو چې د قرآن کریم مثل روړې یاد یو صورت مقابلو کې ستاسو دا داوره چې قرآن د الله کلام نه دی او دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل جوړ کړی دی تاسو انسانان یې نبی علیہ الصلوۃ والسلام انسان دی د دې په شان یو کلام پیش کې دی کوششونه وکړو خو د قرآن کریم مقابله ونه کړې شو نه یو صورت یې جوړ کړی شو نو دی یو بل اعتراض کو په قرآن کریم باندې وی دا د الله کلام ځکه نه دی چې الله تعالی احکم الحاکمین دی بادشاہ دی او د بادشاہانو په کلام کې کمزوري خبرې ني قرآن کریم کې د بعضې کمزورو خبرو بیان دی لکه قرآن کریم کې د عنکبوت ذکر دی د جولاګي او د مچ ذکر دی پکې او قرآن کریم کې د شاتو د مچې ذکر دی او د قرآن کریم کې د میږي ذکر هم دی نو دیوی که چېرې قرآن د الله کلام وي نو الله بادشاہ دی د بادشاہ په کلام کې داسې معمولی مخلوقات څنګه ذکر شو دا دی او اعتراض کو قرآن کریم دا اعتراض جواب کی چې قرآن کریم خو دا مخلوقات چې ذکر کړي دي نو دا خو یې د یو مقصد دپاره ذکر کړي دي او مقصد دا دی چې مخاطب پوه شي مخاطب تاسو یې او مخاطب خلق ارنګي څه ډېر هوښیار یې څه درمیانۍ څه کمزوري وي بل به طور مثال بیان شوي دي دا ځای کې یو مضمون بیان شوی دی چې ستاسو د معبودانو مثال څه دی دا تاسو چې چاته معبودان وایي الہ ورته وایي او د هغې نه دعاګانې کوئ د هغې نه امیدونه ساتئ نو قرآن کریم خو تاسو پویه کی چې دا تاسو چاته معبودان وایي دې معبودانو څه حال دی نو دې مثال خو ردی دی او دې مثال خو ردی دی د دغه معبودانو باندې که مچ کېناستو نو دغه معبود خو د ځانه مچ نشي شړلی که دا مچ یې په پوزه ناست او که په تندي باندې ناست د دغه معبود نه خو تاسو ښیئ که مچ دله په پوزه کښېني ځانه مچ پاسولی شي که په تندي دې کېناست تندي نه یې پاسولی شي ستا معبود خو د ځانه مچ نشي پاسولی او که تاسو دغه معبود ته څه ایښودي د خوراک او څښاک څیزونه او مچان رالو په هغې باندې کېناست او د هغې نه یې څه وړلو نه دا معبود دغه د خوراک او څښاک څیزونه د مچان نه واپس کولی نشي ساتلی تی نشي محفوظ کولی نشي نو تاسو خو د خپلو معبودانو نه زیات طاقتور شئ ښه شوئ نو قرآن کریم خو ستاسو د معبودانو بېبسي بیاني چرته وي چې د دې مثال د جولاګي د کور دی چې څنګه هغه کمزوري دی په معمولي هوا سره زور سره ختم شي دا شان دغه د دغه معبودانو امیدونه ساتل دي د قرآن کریم دې خبرو سره څه کار دی خو تاسو مخاطب یې او ستاسو د پویه کولو دپاره دا خبرې ذکر کړي نو مقصود ستاسو پویه کول دي او باقی په متکلم باندې د دې خبرو سره څه اعتراض نه راځي د متکلم په شان کې په دې سره څه کمی نه راځي الله جل شانه کلام ذکر کی ستاسو د پویه کولو دپاره نو په داسې قسم محاوراتو کې او په کلام کې مخاطب ته کتی شي او دا د متکلم یو لوی شان دی چې سره د لوی شانه ستاسو د پویه کولو دپاره داسې قسمه مثالونه ذکر کی یا قرآن کریم فرمایي چې داسې قسمه مثالونه چې کله بیان شي نو په دې سره خلق دوه ډلې شي یو هغه چې مؤمنان شي هغوی په دې باندې ایمان راوړي هغوی دا مثالونه برحق دي دا د یو مقصد دپاره او د حکمت په بنیاد بیان شوي دي او چې رچا په زړونو کې خیرې وي د نفاق او د کفر او د شرک او یا کفر او شرک ته مایله وي
نو د هغې آخر مضبوط شي، زنګ ورته ولګي او هغې کافران او مشرکان او منافقان شي. نو که چاته نی معلوم نو معلوم شي، ظاهر شي یا کفر څرګند شي. بعد کفر او شرک او نفاق پټ وي، چاته نه ښکاري، لیکن داسې قسمه خبرې چې کله راشي نو په دې سره د هغې هغه کفر او شرک څرګند شي. مثال د باران شي، ځمکه هغې کې د ګلونو او د غلو تخم هم پروت دی او د ازغو هغه تخم پکې هم پروت دی. چې باران وشي نو چېرته ازغي ښکاره شي او چېرته ګلونه ښکاره شي. نو باران هغه اصل حقیقت ولا ظاهر کو. نو دارنګې داسې قسمه مثالونه د خلکو د زړونو هغه تخم را زرغون کړي. چېرته ایمان کې جلا راشي، د ایمان نور سیوا شي، د ایمان قوت سیوا شي، او چېرته کفر او شرک او نفاق نورم سیوا شي، او د چا کفر او شرک او نفاق هغه ظاهر شي. ان الله لا یستحیی، بېشک الله تعالی چې دی لا یستحیی. لا یستحیی استحیا دا سین او تا چې دی دا پکې د پاره د مبالغې دي. حیا اصل کې انقباض النفس توي، یو نامناسبه کار د یو نامناسبه کار د کولو نه ځان راغونډولو ته حیا ویل کېږي. یو کار ته ولې نه کوې؟ یاره زما دپاره دا مناسب نه، خلک به څه وایي، یعنې زما دپاره په دې کې شرم دی، دې ته حیا ویل کېږي. انقباض النفس و انکسارها، یو د یو کار د کولو نه چې هغه نامناسبه وي او د هغه شان سره مناسب نه، نو د هغې نه ځان ساتلو یا د هغې نه کرکه کولو یا د هغې نه نفرت کولو، د هغې نه یو طرف ته کېدو ته حیا ویل کېږي. داسې قسمه معنا د الله تعالی شان سره مناسب نه ده. لکه د الله تعالی دپاره نفس کم دی نو بیا انقباض کم دی کې راغی. د دې وجې نه لازمي معنا دې سرداره چې کله یو سړی د یو څیز نه حیا کوي نو بیا ځان ساتي، یعنې پریزي یې. نو ځکه معنا مفسرین حضرات د لا یستحیی لا یترکو کی، د یو څیز نه چې ته حیا کوې نو پرېږدې. نو لا یستحیی یعنې لا یترکو، الله تعالی نه پریزي، چې چونکې ضرورت دی او د مخاطب پویه کول مقصود دی او مخاطب کن ذهن دی او هغه ته د خپلو معبودانو بېبسي نه ښکاري، نو د هغه د پویه کولو دپاره الله تعالی داسې قسمه مثالونه بیا ذکر کړي. که هغه د مچ دی او که هغه د ماشي دی او که هغه د جولاګي دی او که هغه د بل څیز دی. نو لا یستحیی لا یترکو، نه پرېږدي. او بعضې مفسرین چې لا یستحیی په معنا د لا یخشعو، الله تعالی نه یریږي چې خلک به څه وایي، چې د الله تعالی په کلام کې داسې قسمه واړه واړه مخلوقات ذکر شي نو خلک به څه وایي، نو الله تعالی د چا نه یریږي نه او حیا نه کوي. یا لا یستحیی په معنا د لا یستنکفو، الله تعالی عار نه ګڼي په دې خبره کې چې دا د ما شان سره مناسب نه ده. چونکې الله تعالی په خپل مخلوق باندې ډېر مهربانه دی او الله تعالی دا غواړي چې زما مخلوق ته هېڅ قسمه عذر پاتې نه شي، چې دی ښه پوه شي او چې د ایمان د وړو کسو موقع چې هغه دې ته ورکړی شي، چې سبا د قیامت کې څوک دا ونه وي چې جي په دې خبره نیم پوه شوي، نو دې ته د دې په ژبه کې گویا کې انسان ته دغه په مورنۍ ژبه کې خبره وکړی شوه چې د دې نه اسان مثالونه ورنو لکه څه کېدی شي. نو الله جل شانه لا یستنکف، عار نه ګڼي، عیب نه ګڼي د دې وړو وړو مخلوقاتو ذکر کولو نه. لا یستحیی لا یترکو، نه پرېږدي، حیا نه کوي. ان یضربا یعنی من ان یضربا. په دې بیبیانو کې یو بیبي ام سلیم رضی الله تعالی عنها، دا انصاری بیبي ده. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی نعم النساء الانصار، وی خبی بیانی دا انصار بیانی دی، او لا یمنعهن یا لم یمنعهن ان یتفقهن فی الدین، وی دی پا دین باندې ځان پویا کی او په ځان پویا کولو دپاره دی حیا میا پروا نه ساتي. بیا یعنی که هر قسم سوال ذهن تراغی نو بس وایي، دا نه وي چې دا خلک بس وایي او دا نبی علیہ السلام بس وایي، چې ذهن ته کم سوال راغی او کم پوښتنه ورته وشوه نو بس عاقي بیا.
نو ام سلیم رضی الله تعالی عنها د نبی علیہ السلام نه تپوس کو او د تپوس نمخ کې دا وی ان الله لا یستحی من الحق الله تعالی هو دا حکم نه کوي چې تاسو حیا وکړو د حیا د وجه نه ځان خیر دې مپوهه کې جاهل پاتې شه وګورئ د حیا د وجه نه بګور سوال نه کوي ان الله لا یستحی من الحق نو بیا فرمایي چې فهل علی المرأة من غسل اذا احتلمت کچره فرق زنانتم احتلام شي نو آیا دا به غسل کیو کنا نو داسې قسمه سوال د ام سلیم رضی الله تعالی عنها نه له بل چام نه کړي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته او اذا رأت الماء چې کله وبه ولیدین او دابم غسل کی نو بیبیانو تعجب ولګیدا دغه عائشہ رضی الله عنها فرمایي نعم النساء نساء الانصار دا انصار بیبیان سره آشنا بیبیان دي ځان کو یقین پار س باندې هر قسم سوال چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی او دانوي چې دا خلق بسوي سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ فرمایي ان الله حی کریم الله تعالی ډیر حیاناک دی او الله تعالی ډیر زیات کریم دی او یستحی من العبد الله تعالی د خپل بندنه حیا کی اذا رفع الیه یده چې کله دا بنده الله تعالی ته لاسونه اوچت کی نو الله تعالی د لاسونه ان يردهما صفرا الله تعالی حیا کی ردی خبره چې د لاسونه ول خالی واپس کما چې بنده لاسونه اوچت کړو او الله تعالی د لاسونه خالی لاس واپس کی نو الله جل شانه د خالی لاس واپس کول نه حیا کی نه دا به خمهوس د کوما الله تعالی په د لاسونو کې همها خیر اچي نو د استحیا او د حیا د الفاظ او احادیث کې هډیر راغلي دي نو مراد دا چې الله تعالی د دعا همها قبلي لا یستحی لا یترکو نپریک دی ان یدربا من ان یدربا د دین دا چې بیان کی یدربا ای یبینا چې بیان کی مثلا یو مثال یدربا اسے پاربے کی وحلو توی ضرب مانا وحلو فدرب بعصاک الحجر ودا همسا دی کانی لرو بغوا مراتن یبینا دی قرآن کریم ضرب ولی روڑو خو یبین بے ویلو کنا یا یجعل بے ویلو دا یدرب ولی وی وجه دادا چې په دې مثال سره گویا کې د انسان دا غوږونه چې بند دی وټکولو او دا خبره ول ذهن تمرکز کړه په مثال سره د مخاطب ذهن کلاوهی او دا غوږونه ول بند غوږونه ول کولو کې ویټه کی ولا او خبره ول ذهن تمرکز کی ځکه ان یدربکنی مراد معنا ان یبین ده مثلا ما یو مثال مثلا نکره ده نکره کې عموم وی عام والی وی او چې ما وسر راشي نور عموم پکې پیدا شي یعنی یو مثال د مثالونو کغه ارنګ مثال دی کولو کې دی که غټ دی کدا معمولی سی دی کدا غټ سی دی کدا حقیر سی دی او کدا عظیم دی کدا هر چا دی او چې الله تعالی چونکی مضمون تګوري او مخاطب تګوري او مقصود تګوري نو د معمولی نه معمولی مثال الله تعالی بیانی او الله تعالی پریزینا بعودتن لکه دا معمولی مثال د سکی دی شي نو بدل دی بعودتن د ماشي لکه ماشي څومره معمولی سی دی خلکو ته معمولی ښکاری خو چونکه مقصود مهتره مقصود مد نظر دی الله جل شان د ماشي مثال ورکی بعوضتن د ماشي بعوضتن یو ماشي ته ویل کیږي او بعوضن ډیرو ماشو ته وی بعوضتن د بعضن نه دی بعضن کټ کولو ته وی بعضته تبعیدا یو سی ټوکړي ټوکړي کولو جدا جدا کولو دی ماشي ته بعوض ولوي دا موږ کې یو ټوکړه دا یو طرف ته یو سی جدا کړی شوی دی بعوضتن د یو ماشي فما فوقها دا ما په معنا د الذی سره دی یعنی فالذی فوقها پس هغه سیز او فوقها چې د پاسه د دی دی زیاد د دی دی یعنی الله تعالی که د ماشي مثال یا د ماشي نه چې کوم لوی سیز وي
نو د هغې مثال الله تعالی بیاني. د فوقها دو معنی دي، یا خدا چې د ماشي نه په حجم کې غټ وي، فوقیت فوق برته وي اوچت ته، نو د ماشي نه غټ سره مچ دی بیا، او د هغې نه غټ سره لکه جولاګې شو، یا د هغې نه غټ لکه غټ میږې شو، یا د هغې نه غټ لکه نور بلا مثالونه قرآن کریم د سپي ذکر راغلی دی، قرآن کریم کې د حمار ذکر راغلی دی، د سپي ذکر هم شته، د حمار ذکر هم شته دی، دا فوقها کې راغی. او یا دا فوقها نه مراد د معنی په اعتبار سره اوچتوالی دی. نو د معنی په اعتبار سره اوچتوالی نه مراد یعنی د ماشي نه لوکې، د دې وجه بیا فوق په معنا د دون سره دی چې د ماشي نه لوکې وي. نو که یو لوکې نه لوکې سي نو چا د ماشي نه لوکې ولې نه دی، هغه بیا الله تعالی ذکر کړي. لکه مراد ترې نه سره میږي دي دا واړه واړه، نو دا سور میږي دا د ماشي نه هم زیات واړه دي. یا د ماشي د یو وزر ذکر راغلی لکه حدیثو کې شته دی چې د دنیا اس قدر و قیمت د الله په نظر کې نشته دی. کوي که د ماشي د وزر برابر هم د دې قدر و قیمت د الله تعالی په نظر کې وي، نو کافر ته به یو ګوټو بنې ورکړي. هغه په حدیثو کې د ماشي د وزر ذکر راغلی دی، یا د سرو میږو چې واړه واړه دي هغه هم ذکر شته دی. نو فما فوقها مراد یا په حجم کې غټوالی دی او یا د معنا په اعتبار سره وړوکوالی دی. نو که د ماشي نه ډوکې ذکر شي او یا د هغې یو حصه ذکر کولی نو الله تعالی ذکر کړي او دی نه حیا نه کړي. فاما الذین آمنو دا مخکې اجمالو، اوس ورپسې تفصیل دی چې کله الله تعالی داسې قسمه مثالونه ذکر کړي نو بیا خلق دوه ډلې شي. فاما الذین آمنو دا اما شرطیم دی تفصیلیم دی، پس هر چې هغه کسان آمنو چې ایمان وروړی دی چې کله داسې قسمه مثالونه ذکر شي نو مؤمنان هغه مثالونه وپېژني چې دا برحق دي او الله تعالی له طرف نه د یو مقصد دپاره راغلي دي. په ډېرو موقعو کې نبی علیه الصلاة والسلام یو پیرو فرمایلو چې د یو شپونکي نه یوه بیزه هغه زمري وتښتوله، بیړیا ترې وتښتوله، هغه زمري هغه شپونکي ورغی او د هغه نه هغه بیزه را خلاصه کړه. نو هغه بیړیا الله تعالی هغه شرمخ الله تعالی ګویا کو، وایي دا خو تا د ما نه اوس خلاصه کړه، خو چې کله زما نمبر راشي او زما ورځ راشي چې په هغه ورځ به ردي هېڅوک نګهبان بیاني، نو په هغه ورځ به زما نه څوک ساتي. مراد نه د قیامت نه مخکې هغه ورځ ده چې دا ځناور به جمع شي او انسانان به خپل ځناور خالی پریزي. نو نبی علیہ السلام چې کله دا خبره وکړه نو خلکو تعجب اظهار وکړو چې یو زمري څنګه خبرې وکړي. نو نبی علیہ السلام فرمایلو چې په دې باندې د ابوبکر هم ایمان دی او د عمر هم ایمان دی، حالانکه ابوبکر صدیق او عمر رضی الله عنه دا وخت موجود هم نو. نبی علیہ السلام فرمایل چې په مخکنو امتونو کې یو سړی په غوایي باندې سورلي کوله، نه غوایي به تیز نه تلو نه ووخو وی تیز شه، نه غوایي ورته الله تعالی ګویا کو چې زه خو الله تعالی د سورلۍ دپاره نیم پیدا کړي، زما پیدایش خو الله تعالی د کروندې لپاره کړی دی. نو خلکو را تعجب اظهار وکړو چې غوایي څنګه خبرې وکړي. نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل آمن علیها ابوبکر و عمر، په دې باندې د ابوبکر او د عمر ایمان دی. نه حضرات دا وخت کې موجود نو لیکن دای په ایمانو، یعنی که هغوی داسې قسمه خبرې اوري نو به انکار نه کوي چې دا څنګه کیدی شي، غوایي څنګه خبرې وکړي او بیړیا څنګه خبرې وکړي، لیکن د هغوی په ایمان دی. جابر رضی الله تعالی عنه والد صاحب دی، هغه وفات شو، هغه ډېر زیات قرضونه و د خلکو او د هغه یو باغ و، هغه باغ کې کجورې لګې وې. جابر رضی الله تعالی عنه سره ډېر فکر و چې د پلار دا قرضونه څنګه خلاص کړم. ناټول قرضدار یې راوغوښتو او هغوی ته یې وویل چې بس دا کجورې واخلئ او نورې زما پلار ته معاف کړئ. هغوی ویل نن به پوره خپل حق حاصلو، به معاف کول نشته دی. هغې نبی علیه الصلاة والسلام ته یې وویل. نبی علیه الصلاة والسلام هغه قرضدار یې راوغوښتو او هغوی ته یې سفارش وکړو چې جابر پلار ته دا باقي قرضونه معاف کوي، نه چې موږ به پوره حق اخلو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جابر ته وی ځه ټیک ته ته سار لړ شه میدان ته او کجوري وشو کوه
او کجوري ځان لکا ار یو کجوره ځان لکا برنی ځان لا پلانکې ځان لا پلانکې ځان لا او چې درشمه بیا به تقسیم شروع کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاړو په کجورو باندې یو چکر وخو او بیا کېناسته یو غټ ډیری سرخوا کې. جابر ته وی جابر شابه تل اوسو پیمانه کوا یو قرضداري راتو غله به خپل حق ورکو تر دې چې 10 وسکه کجوري اغیله ورکړي او ولس وسکه کجوري پاتې شوي په یو وسکه شپېته ساغوي او یو ساکي درینیم سیروي یا هغه کجوري چې د دې لپاره کافي کېدی نه او یا هغه چې هغه 10 وسکه لړیمو او ولس وسکه کجوري پاتې شوي چې کله تقسیم شي او پاتې شي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جابر منډه عمر ته وایا چې دا سی وشو. جابر زرالما ما عمر فاروق رضی الله عنه ته وی چې هغه کجوري خو الله تعالی داسې برابر تقسیم کړي او پاتې شي. نو عمر رضی الله سوی وی ما ته پرون پتا وا چې تا ته نبی علیہ السلام وی چې ورشه زب درځما وی ما ته هغه وخت یقین چې دا بکیږي دا شانتي دا په هغه وخت نه ایمان دی چې نبی علیہ السلام څنګه در غیر برکت به خامخا راځي. نو داسې قسمه بلاشي مثالونه حدیثو کې موجود دي چې له صحابو داسې ایمانو چې د نبی علیہ السلام په خبر باندې اعتماد او یقین. قرآن کریم چې خبر ذکر کې پای به څنګه مؤمنان یقین نه ساتي او څنګه به ایمان نه وروړي. نو فاما الذين امنوا پس هر چې ها کسان دي امنو چې ایمان وروړي دي چې کم کلک مؤمنان دي چې په ایمان کې سست پست نه دي فیعلمون پس دی پوئیږي انه الحق. ابو سعود لیکلی چې دا الذين آمنون مراد خاص مؤمنان دي چې کم په ایمان کې کلک دي او دای شک او شبهه بالکل نشته دي. انه الحق چې بشک دا مثال بر حق دی. حق ثابت ویل کیږي چې کم سی ثابت وي مضبوط ته حق ویل کیږي. او مقابله کې باطل لازم باطل چونکه هر پر قراری نشتا ثبوت ول نشتا ازایل کېدو ولره ختمېدو ولده. نو حق ته حق زکوي چې دا ثابت وي دي ختميږي نه دي ماتيږي نه او دا د ویخنم نوزي. انه الحق چې بشک دا مثال بر حق ته من ربهم د طرفه د رب ددي. اما الذين كفروا او هر چا کسان دي کفرو چې کفر کړي دي د مؤمنانو مقابله کې کافران مشرکان او منافقانو فیقولون پس دی وای ماذا اراد الله بهذا مثلا. اج کې لک تفصیل نورم دا ان شاء الله تعالی سبا کې ریکو. بشک الله تعالی چې ده نه پریږدي دا چې بیان کیو مثال د ماشي پس زیات د دینا پس هر چا کسان دي چې ایمان وروړي دي پدې پوېږي چې بشک دا مثال بر حق دی طرفه درب ددي. او هر چا کسان دي چې کفر یې کړی دی پس دی وایي صد اچ الله تعالی اراده کړی دا پدې مثال سره بیلاری کوي پدې سره ډېر خلکو لره او هدایت ور کوي پدې سره ډېر خلکو ته او نه بیلاری کوي پدې سره مگر نافرمانو خلکو لره. بسم الله الرحمن الرحیم. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. إن الله لا يستحي بشک اللہ تعالی حیا نکوي ان یضرب مثلا دا چې بیان کی یو مثال ما یو مثال بعودة دماشی فما فوقها پس آچ زیات وی ددینا فاما الذین آمنوا پس هر چې ها کسان چې ایمان وروړي دي فیعلمون پس دی پوئیږي
انه الحق چې بشک دا مثال بر حق دی من ربهم د طرفا درب د دینا واما الذين كفروا او هر چا کسان دي چې کفر یې کړی دی فیقولون پس دی وایي ما سشیده زا اغا اراد الله چې اراده کړی د الله تعالی بهذا پدې سره مثلا بطور مثال یضل به کثیرا الله تعالی بیلاری کوي په سبب د دې مثال سره ډیرو خلکو لرا ويهدي به او هدایت کوي د دې په دې مثال په ذریعه سره کثیرا ډیرو خلکو ته وما يضل به او نبی لاری کوي په دې مثال سره الا الفاسقين مگر فاسقان لرا الذين ينقضون دا آکسان دی چې دی ماتوي عهد الله عهد الله تعالی لرا من بعد میثاقه رستو د مضبوطولو د هغینا ويقطعون او دی پری کوي ما هاسو امر الله به چې الله تعالی حکم کړی دی په هغې سره ان یوصل دا چې پیوست کړی شي ويفسدون فی الارض او دی فساد کوي په ځمکه کې اولئک هم الخاسرون دا خلق هم دی تاوانیان دی. آیت مبارکه کې د معترضینو د اعتراض جواب دی چې کله دیتا د قرآن کریم د مقابله یا د یو صورت په شان د صورت د جوړولو چیلنج دی لور کړی شو او دی ردین عاجزه شو نو دی د الله په کلام باندې اعتراضات شروع کړو. دا کول یا د منافقانو و چې کله مخکې د منافقانو دو مثال ذکر شو مثلهم کمثل الذی استوقد او کصیب من السماء د منافقانو دا وایي چې دا څنګه د الله کلام دی د الله په کلام کې دا مثالونه ذکر کیږي هغوی وی الله اعلم واجل من ان يضرب هذه الامثال الله ډیر لوی دی ډیر اوچت دی د دې نه چې داسې قسمه مثالونه ذکر کی. او یا دا چې یهودو دا اعتراض کړو چې د الله په کلام کې داسې قسمه مثالونه څنګه ذکر شو او مشرکان هم دا اعتراض کړو چې کله قرآن کریم د هغې د معبودانو بېبسي بیان کړه چې هغې یو مچ نشي پیدا کولی او د مچ نه ځان نشي بچ کولی او د معبودانو مثالو د جولاګي د جالو په شانتي دی. نو مشرکانو دا اعتراض وکړو چې د الله په کلام کې داسې واړه واړه مخلوقات څنګه ذکر شو. الله جل شانو د آیت نازل کو او دا یو آیت د نازلېدو بلا واقعات کیدی شي. ممکن ده چې په دا وخت کې مشرکان هم دا اعتراض کړي یهود هم کړي وي او منافقان هم کړي وي او د ټولو فرد کې دا آیت نازل شو چې الله جل شانه چې یو ځای کې ضرورت محسوسي د هغې دپاره الله تعالی بیا هر قسم مثال بیاني د مخاطب د پویه کولو دپاره او د هغه د سمجا وهلو دپاره. ان الله لا یستحي بېشک الله تعالی حیا نه کوي. تفصیل بیگانی سبق کې تیر شوی و ان یضرب مثلا دا چې بیان کی یو مثال مثلا اسم نکره وا چې ما وسراله نور پکې نکارت پیدا شو عموم پکې پیدا شو یو مثال د مثالون ناکاغرنګ وي بعودتن دماشي فما فوقها یا فالذی فوقها پس هغه چې ردی ماشي نه زیات وي د زیاتوالي یا په حجم کې چې غټ وي لکه مچ شو او یا نور لکه سپی شو حمار شو وغیره او یا د زیاتوالي نه مراد په وړوکوالي کې چې د ماشي نه ملوکې وي لکه سره میږي شو واړو یا د ماشي یو وزر شو. لکه حدیث کې څنګه راځي لو ان الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. ترمذی شریف کې روایت ده کړه دنیا قدر و قیمت او د الله په نظر کې د ماشي د وزر برابر وي الله تعالی یو کافر ته یو ګټ وبنه ورکړي. نه دا حدیث کې د ماشي وزر راغلی دی جناح بعوضة
نو دا ماشین هم لوکی شو. فاما الذین آمنو چې کله داسې قسم مثالونه بیان شي نو بیا حکمتونه ذکر کی چې دی او حکمت دام وي. فاما الذین آمنو پس هر چې ها کسان دي چې ایمان وروړي دي فیعلمون پس دی پوهیږي انه الحق چې بشک دا مثال حق ته، یعنی دا مثال اسنه دراغلی د دې بلا حکمتونه او فائدې دي او دا د حق مقصد د لپاره بیان شوی دی من ربهم د طرفه د رب د دینه. دې دا معلومه شوه چې کم خلق د هغې زړونه صفا او پاک وي، سلیم القلب وي، ناغي د الله په کلام کې اس قسمه چو او چرا اعتراضات او شکوک او شبهات نه کی. ایو ته خو د خپل محبوب کلام بس محبوب ښکاري، ای پای کې اعتراضات او کمی کم دی ګوري. واما الذین کفروا او هر چې ها کسان دي چې کفر یې کړی دی. د فکر خبره داره چې دا مثالونه او دا خبرې خو د صحابو مخې ته راغلي دي، د لوی لوی ذهینو خلکو مخې ته راغلي دي، نه یې داسې قسم اشکالات نه لري کړي. لوی خلک او بکر صدیق ونته کې لوی لوی خلک او هغې هم دا ایتونه اورېدلي دي، هغې را دغه مثالونو دا اعتراض نه کړي. دی ولې کی واما الذین کفروا هر چې ها کسان دي چې کفر یې کړی دی فیقولون پس دی وایي ماذا اراد الله. دا ما استفهامیه ده په معنا د ایو شیء سره، یعنی څه شی دی، او دا ذا په معنا د الذی سره، یعنی څه شی دی هغه اراد الله چې الله تعالی اراده کړې ده. تفسیر کبیر کې امام رازی رحمت الله علیه لیکي چې دې کې دی حقارت طرف ته اشاره وکړه چې د الله تعالی د دین څه مقصد دی. دا سره پرې دا مثال ذکر کړو، دا د جولاګي دا ذکر او یا د مچ دا ذکر قرآن کړی یا دغه دو مثالونه مخکې منافقانو باره کې ذکر شوي دي. نو دې انتهایی د حقارت او د سپکوالي په انداز کې وي، یاره چې دې ته څه ضرورت و، په دې کلام کې ردی خبرو څه ضرورت و. نو ماذا اراد الله څه شی دی هغه چې الله اراده کړی دی. اراده ترجیح احد الجانبین ته وي، په دوه خبرو کې یو خبرې ته ترجیح ورکولې ته اراده ویل کېږي. نه الله تعالی څه اراده کړې ده بهذا مسله په دې مثال سره چې ردی مثالونو د ذکر کولو د الله تعالی هم څه مقصد دي. دومره لوی کلام ته وګوره، لوی بادشاه ذات ته وګوره، دا په کلام کې داسې قسمه وړي وړي خبرې. نو قرآن جواب کې کل یدل نه مخکې کل محذوب ته کل وتو یدل به کثیرا. یو فایده خدام ده چې په داسې قسمه خبرو سره الله تعالی ډېر خلک بېلارې کې ګمراه کی او ډېرو خلکو ته الله تعالی هدایت وکړي. دا یو فایده شوه. د ډېرو خلکو د هدایت ذریعه وګرځي او د ډېرو خلکو د ګمراهۍ ذریعه وګرځي. څه خلک په نفاق کې نورم پاخه شي، څه خلک په کفر کې نورم پاخه شي، او څه خلک په ایمان کې مضبوط شي. دا یو غټه فایده شوه. یدل به کثیرا، الله تعالی بېلارې کوي به په دې مثل سره، په دې مثال سره کثیرن ډېرو خلکو لره، چا منافقان او کافران او مشرکان دي. ویهدی به کثیرا، او الله تعالی هدایت کوي به په دې مثال سره. دی به کې دواړو ځینو کې د آباد لپاره سببیت دی. د دې مثال په سبب سره الله تعالی ډیر خلق بیلاری کی او ډیر خلقو ته هدایت کی، کثیرن ډیرو خلقو ته. د گمراهو د پارم کثیرن وروړو او د هدایت یافتو د پارم کثیرن وروړو. نو ډیر خو به یو قسم کنه، دواړه خو ډیر نشي کېدی. یا به مؤمنان ډیر وي او یا به کافران ډیر وي. چې کافران ډیر شو نو مؤمنان کم شو بیا، او که مؤمنان ډیر شو نو کافران بیا کم شو. بل دا چې بل دی کې قرآن وقلیل من عبادی الشکور، دا الله شکر گزار بندگان کم دي. او دا رنګه گمراه خلق په دنیا کې ډیری، کافرانو دا په دنیا کې ډیری. دلته کې راځي چې مؤمنان هم ډیر دي. جواب دا دی چې دا مؤمنان ډیر دي په مقابله د کافرانو کې ډیر نه دي. کافران به ډیری، مؤمنان به کمی. او دا مؤمنان به ذات خود چې ردی مقابله به کافرانو سر نه کوي،
چې کافرانو سره مقابله ونه کړي نو مؤمنان به ذات خود ډیر دي، بغیر د دې چې د مؤمنانو کمپیریزن هغه کافرانو سره وشي. مؤمنان به ذات خود ډیر دي، باقی په تعداد کې کافران ډیر دي، او چې کافرانو سره مقابله کوي او مؤمنان اس شماري دا په خپلم ډیر دي. او ښه جواب دام دی مؤمنان که لږم دي په تعداد کې خو برکت دومره ډیر دی او اثر دومره ډیر دی چې کافران کله دنیا نه ډکم شي د خور او د شګو په شانتي ډیر شي. نو مثال دا نشته چې کافران ایمان پړ کې نشته دی او چې ایمان نشته دی نو مثال د خشاک دی او مؤمن ژوندې دی او حیات ته پکې یهدی به کثیرا. الله هدایت کې په دې مثل سره کثیرا ډیرو خلکو ته. وما يضل به الا الفاسقين او الله تعالی نه بیلاری کوي په دې مثال سره الا الفاسقين مگر فاسقانو لرا. د دې آیت ظاهر نه خدا معلومیږي چې الله خلق گمراه کی او الله تعالی خلق ته هدایت کی. گویا کہ پخپل خلق نه گمراه کیږي او گویا کہ خلق پخپل هدایت نه حاصل او نه مومي خو الله تعالی ول ورکی. بیا په دې باندې اعتراض کوي چې بیا الله تعالی به خلق له سزا ول ورکی چې الله تعالی یو سړی بیلاری کی او گمراه کی نه بخمه گمراه کیږي با نو بیا دغه نه هغه ملامت کی ول او سزا ول ورکی. جواب دا دی چې اصل کې انسان کله کفر او د شرک او د گمراهی اراده وکي او بیا دای کوشش شروع کی نو الله تعالی غنا چې هغه کوم اراده کړی او الله تعالی ورکی. انسان اراده وکي د گمراهی، انسان اراده وکي د کفر او د شرک او د نفاق او دای لپاره کوشش وکي نو الله تعالی خو بیا خالق ته نو الله تعالی ولا غسیز ورکی چې کوم د اراده کړی دی. انسان اراده وکي د هدایت او د ایمان او دای لپاره کوشش وکي نو الله تعالی غل ایمان ورکی. مثال دا انسان دی چې سحر د کور زی او دې د اراده وکي چې ما په جوړه کې د خپل ګلابونه او خپل سيزونه راشي خوشبوې راشي چې ما هم راځي جوړه به د خپل سيزونه ډکوي. او یو انسان سحر وته په دې اراده باندې چې زما په جوړه کې د ازغي او بدبوې راشي ما هم چې راځي چې د کوشش تا کړې په دې اراده وته ته بدبوې او ازغي وته ملاويږي. با انسان خپل اراده وکي او لپاره کوشش کی الله تعالی ولا غسیز بیا ورکی نه دا نه تعبیر کو چې الله تعالی خلق بیلاری کی او الله تعالی خلق ته هدایت کی ورنه دا سچرم الله تعالی نه کی چې الله تعالی د انسان نه اراده او اختیار والی او په خپل گمراه کی بیا وتی چې دا دی ولې داسې وکړو. وما يضل به الا الفاسقين الله تعالی نه بیلاری کوي به په دې مثالونو سره الفاسقين مگر فاسقان لرا. فاسقین جمع د فاسق تا او فاسق د فسق نه دی او د فسق معنی خروج وتل نکلنا. عرب وی فسقط الرطبه من عن قشرها چې کله میوه د پوستکی نه بار شي او ظاهر شي دا وخت عرب وی فسقط الرطبه عن قشرها. میوه باندې پاسه پټ دی نو پټه دا میوه چې تاسو نه پټ لري کو پوستکی ته لري کو هغه میوه راښکاره شو ظاهر شو نو دې ته ویل کېږي فسق او فسقتو دغه ظاهر شو. په دې مناسبت سره دې منګک ته فویسق ویل کېږي ځکه چې دیم کله دا خپل سوري نه بار روزي نو اراده د فساد وي نو ظاهر شي. حدیث کې مرادي خمس فواسق یقتلن فی الحل والحرم. 15 سيزونه دا فاسق دي دی په حل کې او په حرم په ارزه کې قتل کوي. اسه هو په حرم شریف کې دن نخکار کول من دي لیکن 15 قسم زناور دا سری چې دا په حدود د حرم کې دن او په حالت د احرام کې دا قتل کول شي او کله قتل کو نو پتا باندې صدم نشته دی او سو جنایت در باندې نشته دی لکه هغه مار دی لړم دی دارنګ کارغر چې کم حمله کی دارنګ دا ټپسته او دارنګ هغه سپی چې هغه حمله کی په انسان بدن قلب الاکور. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دغه حدیث کې دی 15 واړو زناورو ته 5 فواسق وی دا 15 فواسق دي. دته فواسق ولي وي د فسق په معنا کې د حد نه تجاوز کول دي
د حد نه بار وتلو ته فسق ویل کیږي. الفاسقین الخارجین عن الطاعت، د الله د اطاعت نه بار وتو ته فاسق وي. دغه 5 قسم زناور هم د حد نه تجاوز کی، په انسان باندې حمله کی، ځکه ورته فاسق ویل شو. نو الفاسقین هغه خلک چې د الله د حدود نه بار وځي. الفاسقین ای درجات دي. یو فاسق هغه انسان دی چې هغه د ایمان نه بار وته، ایمان هم د سره رونړو، د الله تعالی خدای نه مني، د سره الله پیدا کړی، د الله په ځمکه باندې اوسېږي، د الله تعالی نعمتونه استعمالي او دغه ناشکري کوي او دغه نه مني. دا څونه لوی فاسق دی، څونه د حد نه تجاوز وکړو چې خوري د چا، سکي د چا، اغوندي د چا او اوسېږي چا سره او دغه خبره نه مني. نو خلک وایي لکه دا خو ډېر لوی ناشکره دی، د دومره ناشکر انسان لا څوک کیدی شي؟ دا خو د حیوان نه بدتر دی. یو سپی چې هغه کې دونه څه نشته دی، هغه هم د خپل مالک پیژني، د هغه سره وفاداري کوي او صرف خوراک ورکوي، هغه دغه په در باندې ناست دی او دغه دشمن او دوست پیژني. دا خو دغه کلب نم چې کوم دی غورځېدل انسان دی. نو دا فاسق شو. لکه کافر او مشرک او منافق چې دی، نو دا لوی فاسق دی، د ډیر غټو زیاتیو کو، ډیر غټ د حد نه تجاوز کو. دلته کې اصل کې د الفاسقین مراد دغه کافران او مشرکان او منافقان دي. او فاسق هغه انسان تم وي چې هغه د ګناه کبیرو ارتکاب کی، لوی لوی ګناهونه کې هغه تم فاسق ویل کیږي. او په دې سره انسان کافر کیږي نه، فاسق دی او کافر نه دی. دا معنا چې کوم د فاسق شریعت کړی دا، دا عربو کې چانه پیژنده چې فاسق دی تم وی چې انسانو د رب او نافرمانیو کې او د حد نه تجاوز کوي. نو قرآن کریم الا الفاسقین، مگر هغه خلق لره چې د حد نه تجاوز کوونکي دي، یعنی الماردون فی الکفر او الخارجون عن حدوده، د الله تعالی د حدود نه بار وتونکو ته ایت فاسقین ویل کیږي، مراد نه کافران دي. دا فاسقان کم خلق دي او داغي 3 صفاتونه بیانې چې فاسق کم خلق دی. دای 3 صفاتونه. لومړنی صفت دا چې د الله تعالی عهد ماتي، الله سره چې کوم لوس کړی، کوم عهد او کوم وعده کړی دا هغه ماتوي. او دنیا تمام مذاهب په دې خبره متفق دي چې چا سره دی وعده وکړه، لوس دی وکړو، اګریمنټ دی وکړو، دای ماتول ټیک نه دي، دا نامناسب دي. او بیا چې لوی بادشاہ سره عهد وکړي، نو دا عهد ماتول لوی ګناه دی. بیا چې بادشاہ احکم الحاکمین د اصل د عهد کو هغه بیا ماته داغي نافرمانی کې، نو دا لوی ګناه وي. دویم دا چې دی صله رحمی، یعنی چې کوم تعلقات سمول پکار دی، جوړول پکار دی، اهتمام پکار دی، دا تعلقات دی کټکی او ختمي. او دریم دا چې پزماکه کې فساد خوري. نو دا 3 صفاتونه چې پچا کې دا فاسقوم دی او دا کامل خساری والم دی. د په دنیا کې نقصان وکړو او په آخرت کې نقصان وکړو. الذين ينقضون، یعنی هم الذين ينقضون، دا فاسقان کسان دي چې دی ماتوي عهد الله، عهد الله تعالی لره. عهد په عربی کې پخته وعده ته ویل کیږي چې کوم وعده باندې عهد او پیمان شو، یو بل سره لاس ملو کړو، قسمونه په یو بل سره وکړو، دا عهد دی. ينقضون وروړو. نقد پاربه کې ینقدون دا نقدون نه دی، او نقد پاربه کې سپړدلو توي. دا سړی چې راتار نه رسې جوړ کی او دا رسې نه بیا یو بل سه یو بنین یا بل داسې یو سیز جوړ کی، او ترونه کې هغه اوس پړي، هغه رسې بیا واپس اوس پړي او تار کې ای تاربه کې نقد ویل کیږي. نو خرابول مقصد شو چې هغه وړې ته بیا اوس پړې تار کې هغه تا خراب کو. یا ګورونه دی ماتوي، یعنی دی گویا کې د الله تعالی عهد چې تړلې دي او غوټي ورکړي دي هغه بیا اوس پړدلې. ينقضون عهد الله، دی ماتوي عهد الله تعالی لره. من بعد میثاقه، رستو د مضبوطولو د هغینا، هغه خو مضبوط کړي دي په قسمونو سره. میثاق په عربی کې العهد المؤکد بالیمین ته ویل کیږي. هغه عهد چې پای باندې قسم وخوړل شي ایت عهد ویل کیږي. او کوم عهد چې بغیر د قسم نه وي دا بیا وعده ده. د وعدې پوره کولم پکار دي. ابو داود شریف کې روایت ده
یو سړی چې چا سره واده کی او د وادي په ټیم کې دا نیت چې پورا کوم نه خو اسی و سره واده کوم چاو بیغم شه او بالکل حالانکه هغه ټیم کې دا نیت چې نی کومه دا د منافقت علامت ده. دا چې د منافق درې علامتونه اذا وعد اخلف، چې کله وعده وکړي نو خلاف ورزي وکړي، نو کله کله خو مؤمن وعده وکړي او پوره نه کړي. دواړو کې څه فرق شو؟ د منافق چې کله وعده کوي د وعدې په ټیم کې دا اراده چې نه به پوره کومه خو اسې دې هغه وعدې ورسره کومه، او مؤمن چې کله وعده کوي نو د پوره کولو اهتمام یې کوي، دا اراده چې دا زه پوره کوم به، خو که بیا فرق پوره نه شوه نو بیا دې منافقت کې نه راځي. لکه بخاري شریف کې روایت دی، یو انسان چې د چا نه قرض پیسې اخلي او د قرض پیسو اغستو ټیم کې دا اراده لري چې نی ورکوم مله، هغه ټیم کې دا چې نه ورکوم به ولې نه خو راله مې څه طریقې سره. نو دا حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایي چې الله به چرم دله توفیق ورنکړي چې دغه پیسې دی هغه ته واپس کړي، او چې واپس یې نو خیر دی، کم دی کې خیر دی، پته خو به هلته لګي، بیا آخرت کې خو دا بیا ورکول پکاري به که نه، نو الله تعالی بیا د سره مدد نه شاملي، ځکه د اراده داسې وه چې نی ورکومه. او دا روایت کې داسې هم دي چې کله انسان د چا نه قرض پیسې اخلي او د دا اراده چې دا به ورکوم او چې کومه نیټه یې ایښودل همغه نیټې له اهتمام هم کړي چې ورکوم واپس کوم به، نو الله تعالی به د غیبو نه داسې بندوبست کړي، دله به توفیق ورکړي چې هغه ټیم له دې هغه پیسې واپس کړي. هغه سړی چې هغه په بني اسرائیلو کې د یو سړي نه 100 دینار واغسته او هغه سره ټیم کېښودو چې زه په دې ټایم یې تعالی واپس کوم به. دا روایت هم بخاري شریف کې 100 ځایه راغلی دی او هغه 100 دینار راوړلو. دغه سړی اوس یې د سمندر نه هغه طرف ته چې کله هغه ورځ راغله هغه اراده وکړه چې دا پیسې مالک ته ورسومه، هغه سمندر غاړې له راغی، نه کشتۍ وه نه بل داسې یو ترتیب جوړېده چې راغلی وي. دلته کې دا سړی د سمندر غاړې له راغلی و چې هغه سړی به راشي ما له خپلې پیسې واپس کړي چې دا مې کارونه سم کړمه. هغه چې کله مایوس شي چې اوس د کشتۍ بندوبست نه کېږي، د پل بندوبست نشته، بل څه نشته دی، نو هغه یو لرګی راواغستو او لرګي کې دننه سوري وکړو او پای کې 100 دینار کې خو په تیلې کې او هغې کې یو تحریر یې ولیکو چې زه راغلی وم او د وعدې مطابق ما ته دا پیسې درکولې، لیکن وسایل نشته دی، کشتۍ وغیره نشته دی. او بیا هغه لرګي بند کو او بیا الله ته ووایي. دې روایت کې داسې هم دي چې کله دې سړي دغه نه پیسې اخیستې هغه ته ماله ضامن ناکه چې دا پیسې به ته ما ته راکړې، هغه ته زما ضامن الله دی، هغه ته دې ته ګواه رانه راکړه چې دا پیسې به راکړې، دا زما ګواه الله دی، هغه ته زړي د الله په نوم مې درکړې. ته چې کله دا پیسې په لرګي کې کېښودې ده وایي الله ته مې ګواه کړې وې، ته مې ضامن ګرځولې، نه الله بستي ورته اوس ورسئ. او دغه لرګي اوبو ته وویشتو، دی خو لړ واپسو. دلته کې دې سړي وایي چېرې ماښام شو څه میلو نه شو، یو لرګي را روانه چې راشي دا به کور ته وسمه، دا به مات کړمه، په دې به کار وکړو. د لرګي روچت کو په دې رنګ چې خشاک به شي، کور ته چې راوړو لرګي یې مات کړی، په کې دغه تیلې راووته، په کې تحریر لیکلی شوی و، اته الله تعالی خپل حق ورکړو. بیا څو ورځې بعد هغه سړي نورې 100 روپۍ راواغ 100 دینارو چېرې کېدي شه خو به اوبه وړي او دې راغی هغه ته یې ووایي، نو هغه ورته ووایي هغه د کور مالکو چې تا ما ته مخکې څه پیسې میسې چې ته په طریقې سره رالیږلي دي، نو هغه ته او دغه شان سمندر ته مې ویشتې وي، هغه الله تعالی ما ته را رسولي دي. د دې روایت مقصد څه شو چې کله انسان د الله په نوم باندې یو اهتمام کړي د یو خبرې، نو سمندر اوبه کم خوا وړي او لرګي کم خوا لړو، په کاغذ بل خوا تللی وي، خو چونکه هغه اهتمام کړو دې خبرې چې دا د مالک ته ورسي، کوشش یې کړو، الله تعالی کم دی کې بندوبست وکړو او څومره نظام جوړ شو او الله تعالی هغه ته خپلې پیسې ورسولې. نو څوک چې د دې خبرې اهتمام کړي هغه الله تعالی بیا پوره کړي، او چې نه مخکې نه ارادې چې نه کومه بیا خو سم کړو نو الله تعالی بیا رواني. آیت کې انشاءالله باقي خبرې سبا کې لرو. بېشکه الله تعالی حیا نه کوي د دې خبرې نه چې بیان کې یو مثال د ماشیه، پس هغه چې زیات د دې نه وي، پس هر چې هغه کسان دي چې ایمان یې راوړی دی په دې پوهېږي چې بېشکه دا مثال برحق دی جانب د رب د دینه، او هر چې هغه کسان دي چې کفر یې کړی دی پس دی وایي څه اراده کړې ده الله تعالی په دې مثال سره، بې لارې کوي الله تعالی په دې سره ډېر خلک
او هدایت کوي په دې سره ډیرو خلکو ته او نه بلاري کوي په دې سره مگر فاسقانو خلکو لره.